رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. سورة المائدة اگما پارا سلور سلوی اختم نمبر آیت دی فمقی آیاتنا کی دا یہودیان و خیانتنا ذکر شد اس پدی آیاتنا کی دا یہودیان و نور خیانتنا او قباحتنا ذکر کی. اللہ جل شانہ پدی آیاتنا کی دا تورات فضیلت او د تورات حفاظت او د تورات منن کو ظاہری یعنی یہودیان و قباحتنا ذکر گئی. پدی آیاتنا کہ اللہ پاک فرمائی کہ تورات کتاب منگ نازل کردی چھ پدی کی ہدایت اور رڼا دا زمون د مسلمانانو دا عقیدې یو بنیادی مسله ده چې الله پاک د انسانیت د هدایت لپاره غټ غټ کتابونه څلور نازل کړي دي. یو تورات دی، انجیل دی، زبور دی او قرآن مجید دی او سلسله کې اوس د تورات، انجیل، زبور وغیرہ آسمانی کتابونه کېدل او صحیفې کېدل د دې معلومات هم د قرآن مجید نه کېږي. تورات الله پاک کتاب دی، دا خبره په قرآن کې ذکر ده. نو که یو سړی وي چې قرآن نه منم نو دې تورات نشي منلی چې د الله کتاب. ځکه دا خبره الله په قرآن کې کړې ده چې تورات د الله کتاب دی. چې سړی قرآن نه مني نو دې به دا خبره د کوم ځای نه معلومېږي چې تورات د الله کتاب. انجیل د الله کتاب د قرآن کې الله ویلي دی چې دا زما کتاب. نو چې یو سړی قرآن نه مني نو دې انجیل د الله کتاب نشي ثابتولی ځکه دا خبرې په قرآن کې. بیا دا تورات حفاظت الله پاک په دغه وخت کې د یهودو په ذمه باندې لګولې. یهودیانو ته ویلي چې د تورات حفاظت په تاسو کوئ. هغوی په تورات حفاظت کې کوتاهي وکړه او د ځان نه پکې لیکلو د تورات محفوظ پاتې نه شو. او د قرآن حفاظت الله پاک بخبله کې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، من نازل کړي حفاظت به من وکړو. اوس د قرآن حفاظت الله کې نو محفوظ دی او د تورات حفاظت د بني اسرائیل او د یهودیانو په ذمه لګول هغوی محفوظ پاتې نه کړ. د ځان نه پکې لیکلو کومې خبرې به د طبیعت نه خلاف هغه به یې لرې کړي او کومې خبرې به چې طبیعت مفتی د ځان نه به پکې ولیکي. اوس تورات اصلي شکل صورت کې نشته ځکه دوی پکې د ځان نه لیکل کړي. نو د تورات په باره کې به نه انکار کوي چې د الله دا کتاب او نه به د مکمل اقرار کوي چې دا ټول الله نازل کړي. ځکه اوس په اصلي شکل کې نشته، سپک اصلي دی او سپک دی جعلی جوړ کړي.
دا سے بوي چې کوم تورات الله نازل کړی دی زموږ ایمان الله نازل کړی حق کتاب او چې دا نن سبا يهوديان سره چې کوم تورات انجیل زبور دي نو دې کې ګډ وډه خبرې مشتا دا بالکل بیا او مکمل ټول صحیح نه دي. بیا د تورات الله پاک چې نازل کړو په دې باندې پیغمبرانو فیصله قوم ته د هدایت درسونه کو او په دې تورات باندې عمل پیغمبرانو کو او د دین بعد په يهوديانو کې چې کوم پیران او عالمان دین والا خلق هغه په دې عمل کوي او دې په دې حفاظت باندې گواهی ورکړي چې موږ حفاظت کوو د تورات خیال وساتو لیکن په دې کې دې خیال نه ساتو د صدولین خیال نه ساتو د دنیوي مشرع مال دولت د وجه دي يهوديانو مليانو تبا يهوديانو مالدار خانانو پیسې ورکړي چې په تورات کې دا مسله دارا تمام بس پیسې به واغشت مسله به ولا بدل په تورات کې دا حکم دي دارا بدل کې دومره پیسې بدل پیسې به ورکړي د تورات حکم به بدل لکه مخکې په لوی درس کې تیر شو چې دی درجم حکم په خپل کتاب تورات کې بدل کړو د نبی علیہ السلام صفاتونه په تورات کې چې کوم هغه بدل کړو او په دې باندې د خپل مالدار خلکو پیسې اخیستې وي الله فرمایي چې تاسو دا کار وکوي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا زما په آیاتونو بدلول باندې پیسې ماخذ بعض خلک الفاظ د قران کریم دا ولا تشتروا وي او معنی غلط بیان لکه مخکره کې به د یو صحابي نو ورته چې قرآن کې الله وی چې تاسو په قرآن آیاتونو باندې پیسې ماخلي وی مراد دې نه ده چې په دمونو پیسې ماخلي دا په قرآن ضرور الکه صحابي استاکار خالد خپل ډرامو سره د خپل ویډیوګانو سره ته په دې سبت تو خالصان ته موبایل پیدا کړو نو راشد پیدا کړو خلکو له پرې ته نشا د یو انټرویو د بل تاسو په قرآن کې د ولا تشترو مطلب دا دی چې څنګه ته داخل ولې د بخاری شریف حدیث کې د نبی علیہ السلام صحابه قدم باندې سلوي کړي چې نه وي اخیسته ولې بخاری حدیث غلط دی یا صحابه په قرآن نه پیږي هغه مسله کې د اخر زمانہ د قرآن سره سړي ځان آسان کړي دو درې ټکي چې زده کې بس هغه داوا کوي چې په قرآن ته پیغام لکه قرآن ګران کتاب دی دا علم غواړي په دې کې چې صدی په نظام کو یو د پاره دا علماء ناس تقوا نو چې علماء سره نه کېږي او ته د سکول سبقونه ویل ته قرآن به پیږي د دې خلکو د وجه ډېر خلک بیا ویلاري ولا تشتروا آیاتی ثمنا قلیلا د دې مقصد دا دی چې د دین مسله بدل کی د قرآن مسله بدل کی د نبی علیہ السلام صفاتونه په تورات کې بدل کی احکام بدل کی او باقی باندې پیسې واخلي مطلب دا نه دی چې د قرآن او د دین خدمت کې او ته پیسې اخلي دا ناروا دي دا په قرآن کې نشته دا په قرآن ضرور ولا تشتروا بآیاتی مطلب دا نه دی بعض خلک دی لکه نن سبا جماعت المسلمین ځان ته وی حقیقت کې د جماعت المفسدين او وی چې په دې قرآن باندې په دې امامت باندې په دې درس باندې په دینی احکامات باندې اجرت اخیستل ناروا او بیا آیت دا نو دیم په قرآن درو په احکام شرعیه باندې دینی احکامات چې هغه مسلمانان باغی باندې قدرت و نخلی نو دا شعبان معطل پاتې کیږي په دې باندې پیسې اخیستل جایز دي لکه من جمله دا غیر امامت اوس چې علما په امامت پیسې نه اخلي د دنیا کار وکړي نو بیا بدل دین څوک سمبالي بیا په مدرسې څوک چلی علما په درس باندې تنخواه نه اخلي نو د قرآن او د سنت د تشریحات او د علوم په خلق تصور ځکه دی بیا دنیا د دنیا کار روزګار وکړي څنګه چې د دنیا کار روزګار کې سړی مصروف شي کله د دې منظم پاتې او کله
کله یو ځای کې کله بل ځای کې دا د قرآن خدمت وسو د پیغمبر علیه السلام د سنت خدمت وسو کوي دي مسلمانانو ته د دین او د طالبان عالمان په بیا څوک تیار ذکر سړي په دنیا کې دی وجنا د امت مسلم اتفاق په دې مسله چې په امامت باندې په خطابت باندې او د دین علاوه په دینی درسونو د مسلمانانو په بادشاہي باندې د مسلمانانو په قضاوت باندې په فیصلو باندې قاضي په خپل عدالت باندې او د دین علاوه مجاهدین په خپل جهاد باندې د مسلمانانو عسكر او نظامی محکمات په خپل دغه دین خدمت باندې اجرت اخیستل لکه د مسلمانانو د ملک حفاظت کول د عبادت دي مسلمانان د ملک حفاظت کول د عبادت دي خو چې څوک دا خدمت کوي نو هغوی تنخواه اخلي دا فوج تنخواه نه دا پولیس والا تنخواه نه او دې خدمت د ملک نه کوي دا خدمت کوي دا په عبادت دي ستا د مسلمانانو د وطن حفاظت کول د عبادت دي او تنخواه اخلي ستا د مسلمانانو د ملک باچا تنخواه اخلي خدمت کوي که ښه کوي او که بد کوي خو خدمت کوي تنخواه اخلي قاضي تنخواه اخلي جج تنخواه اخلي ډاکټر تنخواه اخلي د حکومت هر سړی نماینده تنخواه اخلي نو چې دغه دنیوي امور دي او د هغې تعلق د دیني خدمت سره د هغې پیسې اخیستې شي نو په دیني احکاماتو باندې لکه امامت شو تعلیم شو په دې څیزونو باندې قدرت اخیستل جایز دي او جایز به ولې دي ځکه د دین بقا دا د علماو په خدمت پورې تړلې ده نو چې علما دنیادار شي نو د دین خدمت پاتې شي بیا به د دین خدمت څوک کوي هر سړی به لګیایي څوک کوئی زه به ځان له دا کاروبار کوم څوک بل کاروبار نو بیا به د دین شعبې ټولې معطلې شي مدرسې به ختمې شي جوماتونو خدمات به ختم شي د دې وجې نه په دیني امورو باندې اجرت اخیستل جایز دي صحابو اخیستلي اوس هم په تمامه دنیا کې د مسلمانانو په جوماتونو کې امامان تنخواهګانې اخلي ولې دا ګناه کوي دا غټه ذمهداري ده د امامت ورکوټې کار سړی خپله سوچ وکړي د جمعې د ملک باندې څونه ګران کار او عالم ستا د ټول جمعې ذمهداري اخلي د اودس به هم خیال ساتي چې د خلکو لمونځونه رانه خراب نه شي د ماشومانو د سبق به هم خیال ساتي د هر څیز خیال ساتل دا ګران کار او دا د دین اهمه شعبه ده او دا زموږ د مسلمانانو ذمهداري ده چې د دې خیال وساتو نو دا کوم خلک چې په دې استدلال نشته په قرآن درو بیا الله جل شانه فرمایي چې موږ په تورات کې په یهودیانو باندې قصاص او مساوات فرض کړو نو په دې کې یو مسله هغه مسله دا ده چې په مخکنو شریعتونو کې یو حکم او یو مسله شرعیه وي او هغه الله پاک او پیغمبر علیه السلام بغیر تردید او بغیر انکار نه نقل کړي نو دا د دې امت لپاره هم قابل عمل وي هغه باندې قصاص قرآن کې ذکر کړ چې موږ باغی قصاص فرض کړو د دین مسله ثابت ده چې په دې امت هم قصاص شته یو سړی قصدن بل مسلمان قتل کړ نو دا قاتل ورته قصاص کی یو سړی د بل مسلمان نه وقت کړ نو د دې چا چې وقت کړی دی د بخوانی شریعت مطابق نبی علیہ السلام شریعت هم دا شو چې د بل مسلمان هغه وقت کټول شي چا چې وقت کړی دا مسله او کله د مخکنو شریعتونو یو مسله وي قرآن کې یا نبی علیہ السلام ذکر کی خدا وی چې ګورې تاسو داسې مه کوئ ورنه تاسو ته هم عذاب وي مسلمان به هغه کار نه کوي لکه په ناتور کې کمې قرآن کې ذکر دی چې د شعیب علیہ السلام قوم کو نو نبی علیہ السلام خپل قوم منه کې ګورې تاسو داسې ونه کوئ ستاسو لپاره دا مسله نه ده نو د دې مسلې تعلق مخکني شریعت کې هم دا وه اوس هم په شریعت کې مسله د مساوات ده او په دې کې رد راغی د بنو نذیر قبیلې په هغه ظلمونو باندې چې د یو سړي په ځای یې دوه مړه کول لکه پروني درس کې تېر شوي د قرآن کریم قانون دا د مساوات والله جل شانه فرمایي انا انزلنا التوراة یقینا من نازل کړي دي تورات فيها چې دې په دې تورات کې هدن هدایت نور او رڼا يحكم بها النبيون الذين فيصلوا في بدي باندې پیغمبران هغه اسلموا اي خلق ته چې اسلام وروړي دي الذين اي خلق ته هادو چې يهوديان دي
والربانیون او بدیق کتاب تورات باندې با عمل کی فیصله بکی الربانیون پیران د یهودیان والاحبار عالمان د یهودیان بما سبب د دې مستحفظو من کتاب الله چې د دوینا طلب د حفاظت شو د کتاب د الله وکانو علیه شهدا او دی په دې شهادت او په دې حفاظت باندې گواه فلا تخشوا الناس واخشوني تاسو یریږي د خلکو نه یریږي زمانہ یهودیان فیصله د خلکو د یری غلطی پوری نو الله وی زمانہ یریږي د خلکو مې یریږي فیصله په کتاب باندې برابر کو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او تاسو عقلی په بدلولو د آیاتونو زما قیمت کم دیبا په تورات کې خبره بدل کې پیسې به اخیستي الله ودا کار مکو سم مسله بیانوي کچا د پیسې بندولي بند دي کی او مسله صحیح بیانوي ومن لم يحكم بما انزل الله او سوچ چې فیصله ونکړي د الله په کتاب باندې چې الله نازل کړي فاولئک هم الکافرون دا کسان کافران دا کار د کافرانو دي نو عقیده کې دا تحقیق او د استهزاء او د غلطۍ د کتاب خو بیا کافر او کنوې د الله د کتاب فیصله ټیک ته زما مجبوری د فیصله ځکه غلطه کوم نو ګناهګار دي او کافر نه دي ځکه د فیصله د کتاب خلاف وكتبنا عليهم هم فرزقوا بديبان فيها فد التوراة ان النفس بالنفس يقينا يو نفس فقط الكل شيء دبل نفس بعوض والعين بالعين واسترق واسترق بالعين تسترق بمقابل والانف بالانف او فوز الفوز والاذن بالاذن ووقت والسن بالسن وغاخ دغاخ والجروح قصاص او بزخمنو كم برابر والد فمن تصدق به چاچ ما في وکړه صدقه وکړه پدې ګنا پدې ظلم باندې او کفاره له دادر پر د ګناونو کفاره اے حق وتشته چې د سړی نه غاخ کټ مات کی وګ ولا کټ کی سړی ولا منګړي دي او دې تنا قصاص واخلي ولیکن دې بیا معاف الله د پاره الله پدې د ګناونو معاف ومن لم يحكم بما انزل الله او رسول چې هغه فیصله ونکړي د الله په کتاب چې الله نازل کړی دي فاولئک هم الظالمون دا کسان چې دوی ظالمان دي واخلوا الحمدلله